بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د علما کرامو بالخصوص د میر باغ او د بادامۍ والا چې څومره علما کرام دي او مشران دي او ځوانان دي، د هغو نن په دې شي باندې نشته چې په علاقې کې د نشې او د چارسو او د نورو نشو د روکتام دپاره به دا نه خپله د علما سره د حکومت سره د مشرانو سره د نوجوانانو د دې دپاره چې کومه هم سرګرمي وي، کوم هم آګاهي وي یا د دې روکتام دپاره کومه هم خبره وي، که هغه د ممبر لیول وي، که هغه د جنازې په لیول باندې وي، که هغه د خلکو سره د نستي په لیول باندې او که هغه د حکومت سره په کوم لیول باندې، موږ به کوشش کوو چې د خپلې علاقې نه د نشه، د چارسو کرل، د بانګو کرل دا د بند کړلی شي. دې دپاره نن موږ په دغه میټینګ کې فیصله هم وشوله چې په هغه باندې چې یاره موږ به ډي پي او په نامې باندې درخواست لیکو، په هغه کې د علاقې د دغې څو علما کرام دي، مشران دي او نوجوانان دي، هغه به دستخطونه پکې دا به انشاءالله موږ سبا یا بل سبا ډي پي او کورم ته به هم دا ورسوو. دې نه علاوه د علاقې څومره هم خلک دي چې هغه کاشت کوي، موږ هغو ته دا اپیل کوو چې تاسو سره هم اوس وخت دی، تاسو نور تخمونه وکرو، تاسو هغه تخمونه وکرو چې هغه د تو بچي ته هم صحت ورکړي، د تو معاشرې کې نورو خلکو ته هم صحت ورکړي او اسلام هم هغه ته خیلی دي. نو تاسو هغه فصلونه وکړو، هغه جوار کېدلی شي، هغه سوبین کېدلی شي، هغه زعفران کېدلی شي، همداسې نور چې هغه د بل مسلمان بچی نه خرپوي، د بل مسلمان بچی نه بګړوي. نو ټولو خلکو علاقې ته د علما هم درخواست کوي، موږ هم درخواست کوو سره چارسو کرل، د بانګو کرل، د اپینو کرل، دا وطن ته د علاقې ته نشهیي خلک راولي، نشهیي توکي استعمالونو سره معاشره بګار ته رسي. نو ټولو ته موږ دا اپیل کوو اوس وخت دی موږ سره چې تاسو دې شي کرندې نه ځانونه وساتو. مننه.